الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د الحاد درسونه روان دي د الله په فضل او په توفیق سره. په مخکینی درس کې وضاحت وشو چې د اسلام د الحاد په لباس کې په اسلام باندې اعتراضات چې څوک کوي نو هغه مختلف اقسام موږ بیان کړل. څه قادیانیان وي پکې، څه پکې عیسایان وي، څه یهودیان وي، دغه شانته کې روافض هم پکې وي او دوی خپل مذهب پټ کړی وي، په اسلام باندې اعتراضات کوي. نښې موږ بیان کړي. دغه شانته کې نن چې زموږ د کوم درس عنوان دی هغه اسباب به موږ بیانو. مولوي صاحبانو دا اسباب پیژندل ضروري دي چې تاسو ته پته ولګي چې بھائی دا کوم خلک دهریان کېږي، دا د کومو اسبابو په وجه باندې کېږي. دا ضروري نه ده مولوي صاحبانو دا خبره مخکې نه تاسو واورئ. دا خبره ضروري نه چې دا اسباب په چا کې موجود وي به خامخا دهري کېږي. موږ دا وایو چې دا کوم خلک الحاد طرف ته تللي نو دې اسبابو نه وروسته بس په یو سبب د وجې تللي دي. اوس داسې به ډېر خلک وي چې دا اسباب به پکې وي خو هغه به څه وي د دین نه خبر وي نو انشاءالله به نه دهري کېږي. بعضې داسې خلک به وي د ایتیزم نه مایله وي. یو عالم د یو کتاب یې لیکلی دی د مدرسې نه امریکا تک، مدرسې سے امریکا تک. ښه تکړه پلار هم شي ولدي جو ښه تکړه مولا دی خو لیکن بس د ایتیزم نه مایله دی او د هغې نه متاثره دی. د هغوی په پوره کتاب یې لیکلی دی په دې باندې. بلو دا مفتی صاحب راوړي وي کتاب پکې معلوم را. نو دا اسباب وي، دغه اسبابو په وجه باندې څه کېږي؟ دا انسان الحاد طرف ته مایله کېږي. مولوي صاحبانو عبارت شروع کړي انشاءالله نور خبره کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاد رته بوتلون کې اوسو اسباب ذکر کوو. دا ضروري نه چې دا اسباب پچا کې موجود چې هغه به ملحد وي. مونږ وایو څومره انسانان چې ملحدین شوي دي هغې د دې اسبابو په وجه ملحد شوي دي. د الحاد اول سبب ساينس. اول سبب د الحاد هغه د ساينس فلسفه ده. یو عام انسان چې کله د خپل د شریعت نه خبر نه وي او دا د ساينس قوانین په شریعت باندې قیاس کوي او د ملحدینو فلسفو د کتابونو مطالعه کوي او د هغوی د زندګۍ تیرولو طریقې ګوري، په مزه دې سره انسان د الحاد په طرف روان شي. د دې وجه دا ده چې ساينس د مشاهدې تجربې سره کار کوي نو انسان ساينس ویلو سره د مشاهدې تجربې عادي شي. او فلسفه چې دا د عقلي سرګرمۍ د دې عقلي سرګرمۍ د فلسفه تاسو ته موږ ویل نظریه ده. فلسفه معنا موږ کړی وکنه تعریف خو تاسو یاد ده کنه کلمتون یونانیه بمعنى العلم والحکمت مرکبه من الله. نو دا یو نظریه ده، دا عقلي سرګرمۍ ده. بس نظریه عقل مطابق او نظریه پیش کی فیثاغورس نظریه پیش کړی و چې ورچې د کائنات مرکز دی. بایبل نظریه و چې عیسی علیه السلام دنیا ته راغلی دی نو مرکز دا دنیا ده. هغوی د چا نظریه خپله کړې دا اوس تاسو مخکې لږ وضاحت به کوم زبانو. عیسایانو د چا نظریه عیسایانو د چا نظریه خپله کړې وه په دې عمل کولو د 14مې صدۍ پورې چې کله ګیلیولو فرانسیس بیکن او داسې نور کسانو پکې ویلي چې نه دا خبره نه ده. بطلیموس بولی شو دا یاد ساتئ، غټې خبرې به یاد ساتئ. د بطلیموس څه نظریه وه چې دا ځمکه مرکز دی د کائنات. دا د عیسایانو نظریه وه چې بھائی عیسی علیه السلام دنیا ته راغلی دی مرکز خو دغه دی. پوه شوئ که نه؟ د دې ویلو سره دا ټول هر څه د خپل عقل تابع ګڼي. فلسفي نظریه وه، عقلي نظریې ته فلسفه وایي. او شریعت چې د دې اکثره حصہ د مشاهدې نه ماورا ده، یعنی په مشاهده کې نه راځي او یو څه او صحیح یې د هغې د کوم څه د لاړې دې خوا زه دا عبارت وایم. ګوره مولوي صاحبانو فلسفه عقلي سرګرمي ده. د دې ویلو سره دا ټول هر څه انسان د خپل عقل تابع وګڼي. کله چې دا هر څه خپل عقل تابع وګڼي نو دوی خو وحي ورسره نشته که نه چې وحي مطابق خپل ژوند تېر کړي. نو دوی څه وکړي؟ هغه به دې طرف ته روان شي. او د شریعت زموږ د اسلام چې کوم د شریعت ډېره حصه ده، اکثره حصه ده هغه د مشاهدې نه څه ده؟ دا ماورا د مولوي صاحبانو عقل کې نه راځي. عقل کې ولې نه راځي مولوي صاحبانو؟ دا یو سوال موږ بار دا ذکر کړی دی. موږ نظیر ولې نشو پیش کولی؟ وایي موږ لیدلی نه دی، موږ لیدلی نه دي. زموږ دا دنیاوي عقل دی دا خو یو ذرې حساب هم نه لري. نو دوی که ته اوس څومره د ټولې دنیا دغه پکې راولي بل موږ لیدلی نه دی، نه جنت لیدلی نه جهنم لیدلی دی. چې لیدلی هم نه دی نو موږ یې نه نظیر هم نشو پیشولی. نو دا څه شی دی؟ خلاف عقل دی که ماورا عقل دی؟ ماورا عقل دی مولوي صاحب. بس دغه شان ده چې په مشاهده کې راځي او بعضې حصه چې ده په عقل کې هم نه راځي. عقل نه هم بار خبرې دي لکه حدیث مبارک دی عادت لعبادة الصالحين ما لا عين رأت
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اوس دا زما په عقل کې د سره راځي الله وې د دې څه نه جنت کې تیار کړی دي چې نه دي لیدلې دي نه دي اورېدلې دي نه دي په عقل کې سوچ کې نه راځي. اوس دا موجود دي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت موضع الصوت فی الجنه خیر یو د چابک عمره دا چابک دا دغه چې پکې غوستل کېږي د چابک عمره مکه د جنت د ټولې دنیا نه موضع الصوت فی الجنه خیر من الدنيا وما فيها. نو دا زموږ په عقل کې نه راځي خو دا موجود دی مولوی صاحبانو. نو د شریعت ډیره حصہ څه ده دا په عقل کې هم نه راځي. نو د دې وجه نه انسان الحاد اختیار کړي چې دوی څه وایي چې د دوی په عقل کې نه راځي. نو موږ ته ساينس ویل پکار دی لیکن دومره یا ساتل پکار دی چې دا ټول انساني علوم دي. دیو سره دومره علم نشته چې دیو وایي چې موږ د سوینو یا مشاهده کې راشي هغه به مونږ دا خبره د دیو غلطه ده. مولوی صاحبانو دا خپل دا یورپي فلسفه هم دا وایي بھائی دا کائنات څنګه جوړ شوی دی موږ اوسه پورې د دې څه مشاهده نه ده کړې. دغه نظریه پیش کړي چې بګ بینګ وشو بس د مادې نه اتوماتیکلی یو ارتقا کیږي او نه بل د بدلېږي بل د خو د ارتقا مبارک اوسه پورې دوی څومره مثال هم نشي پیش کولی چې دوی د مادې نه خود به خود د مادې نه دا عناصر راجمع شو دي نه شي یو وجود دي جوړ شي او بل شکل دي جوړ شي. دویمه بنیادی غلطی دا ده چې څوک په ساينس کې ځان مشغول کړي نو دا بیا ساينس په شریعت باندې تجربه کوي. دا ظاهره خبره ده چې ساينس او فلسفه انساني علوم دي. د ساينس قوانین د ساينس لپاره جوړ شوي دي د فلسفي قوانین د فلسفې لپاره جوړ شوي دي. نو دا په شریعت باندې تجربه کولو سره ټکراو راځي. مثال د هر یو څیز لپاره خپل اصول دي. د موټر د کار لپاره ګورو خپل اصول دي د موبایل خپل اصول دي. اوس د موټر لپاره څه اصول دي مولوی ځوانو کله چې وسړی گاډي والي نو دغه په موبایل نه شي چې دې موبایل په ځای په کیوبو اچي دا بوچ دي یا د پېټرول په ځای په ټانکي کې کیوبو اچي د یا د ګیس په ځای په کې پرځان اسی دا ټیر هوا واچي دا بوچ دي نشي چلیدل. د ټیرونو په دې ټیرونو کې چې ولته ګیس واچي دا چلی دي هم هوا د ګیس هم هوا د مواد وای خپل اصول دا موبایل د پاره دا اصول دي چې اوسه پورې چې څومره موږ سره موبایل دا وګ سره خرابېږي بلډ گروپ نه دی دا اوس وګ سره خرابېږي اوس ته وګ کې تاسو ویل کو وګ کې دا وګ دا خرابېږي. د دې خپل اصول دي دغه څنګه کې د دې بیمارانو معلومولو د هر یو خپل حالات دي د تب خپل حالات دي د بلډ پريشر خپل حالات دي د سرجري دغه څنګه کې د ګوردو د هر یو د پاره خپل ډاکټرانو خپل پروفیسوران دي او دا یو بل سره تجربه کول نو دې سره ټکراو نه راځي. او ته ساينس مادي سيزونو باندې بحث کیږي ته دا په غیر مادي سره ته په دمانه الکته ماده ثابت کا الکه نو ثبوت خدا نه شي تا ته وخم اره خبره خو ته ته نشم غوډلې ورشه. او د هر یو سيزونو د پاره خپل حصول اختیارول شي. و یو بل ته مولوی صاحبانو مثال ذکر کړی دی لکه نحوی حضرات چې فرمایي کنه چې کلمه په درې قسمه ده اسم فعل او حرف ته کلمه وایي. او دا د علم النحو اصول دي. عام مسلمانان کلمه سے پیژنې لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس کو څوک چې الګ د نحویانو کلمه بدل کړی دا نو نه ورته به زموږ خپل اصول دي استاد خپل اصول دي. نو دا شان ته کې دوی څه کوي د ساينس په مذهب باندې دا کوي تجربه کوي. نو دا زیاده په مذهب کې تجربات نه کیږي ځکه تجربه کله کامیابیږي او کله ناکامیږي. بل مذهب چې د غیر مادي سيزونو بحث کوي او ساينس د مادي نو مادي اشیاء لدا دغه نشته د کې دونه پاور نشته چې تاسو کې غیر مادي سيزونه ایجاد. دویم سبب د الحاد هغه د ساينس او ټکنالوژي سره مینه او محبت دی او د دین متاثر کېدل دي. وضاحت کله چې انسان وګوري چې د ساينس په وجه نور عالم څومره ترقی کړی ده نو دیو د خپل مذهب په باره کې د احساس کمترۍ شکار شي او دا وایي چې د پاتې کېدو وجه مذهب دی. لکه بعض وزیران وایي چې د مدرسې او مذهب زموږ د ترقۍ په لاره کې خنډ دی. نو دیو دا ګڼي چې د مذهب زموږ د وروسته کېدو ذریعہ د حالانکه دا برباد چودھری دا هم بار بداویل به دا مدرسې دا د دې شو سره د حکومت دوی بداغه ویل چې دا مدرسې کومنګ وي په 1980 کې دا مدارس ختم کړي وي دا بیان به تاسو اوریدل نه موږ ترقی کړی. حالانکه دا ولی الته ګوري الته خود ساخته مذهب الته خود مذهب ترقی نه لري نو تاسو ظالمانانو د پاک مذهب چې د ترقی ضامن دي تاسو په هغه باندې قیاس کوئ. حالانکه دې انسانانو ته د عقل چا ور کړی دی هغه څومره طاقت ورته ذات دی
دیو خو د عقل په ذریعه ایجادات کوي نو د عقل چا پیدا کړی دی دیو چې خپل ځانونه د سر ترقۍ په وجه کامیاب ګڼي نو آیا مذهب هم داسې دی نه بلکې د مذهب دا اصول نه دي مذهب او شریعت وایي د شریعت په احکاماتو کې کامیابي ده څو چې څومره د مذهب او شریعت پابند وي هغه هومره به کامیاب وي او دا خبره عقلي طور هم صحیح ده مخکینو قومونو مطالعه کولی شي چې هغوی د خپل مذهب او شریعت په ځای د دنیا ترقۍ خوبونه لیدل د هغوی د ژوند مطالعه چې مونږ کوو نو هغوی مونږ ته اکثر ناکام په نظر راځي دا ولې څوک په خپل زوی د هغوی نوم هم نه ږدي دوی وایي که نه د مذهب د ترقۍ په لاره کې خنډ دی موږ ورته یو تاریخ وګوره مذهب باندې چې چا عمل کړی دی د هغوی ژوند هم وګوره کتابونو کې موجود دی چا چې بې عمل نه دی کړی هغه یې وګوره قارون د ټولې دنیا ښه کامیاب بزنسمین و د دنیا ښه سرمایه ورسره وه خو تاسو ماته یو کافر هم اوسه پورې د یو عیسایي اوسه پورې په خپل زوی او نه په ځان باندې د قارون نوم کې اوس ځای کوي نفرت ته خلک ولې دنیا ناکام تللی کامیاب خلک څوک تللی چا چې په مذهب باندې عمل کړی مولوي صاحبانو قومي سبا والا څومره داسې هغوی داسې باغات وو که نه هغې باره کې راځي تاسو به تفاصیلو کتلي چې یو انسان به یو ټوکرۍ په سر کړه باغ ته به ننوتو چې هغه اړه به ورته یو خپل را پرېوته او دا به درک شو ماشي پکې نه کېدل مچان پکې نه داسې الله ورته داسې زراعت ورکړی د شعیب علیه السلام قوم څومره تاجرانو خود تعلیم یافته قوم دا قومونه خو لیکن څه هغوی هم دغه خبرې کولې چې مذهب د ترقۍ په لاره کې خنډ نه شي شو ناکام دي دنیا نه څوک هم ځان د قارون نوم نه خوښوي حالانکه د هغه زمانې لوی کامیاب شخصیت و ځکه ټول وسایل ورسره و بیا هم ناکام تیر شوی دی او داسې قوم سبا والا هم ډېر ترقي کړې وه دا په یمن کې یوه علاقه وه هغوی هغه ترقي په کار رانغله سیلاب پرې راغی او ټول باغات یې ورته خراب کړل ډیم پرې راواړو ټول نو دوی ټوله کامیابي په ساینس او ټکنالوژي کې ګوري او مذهب او شریعت د دې خلاف په اعمالو زور ورکوي دا دنیا ختمېدونکې د مولوي صاحبانو او ساينس دا خبره هم مني چې دا دنیا به یو وخت څه کېږي ختمېږي به ساينس دا نظریه مولوي صاحبانو ساینسدانان وایي چې نور موږ له 4.5 اربه کالو نه موږ له انرژي او طاقت راکوي دا 4.5 اربه کاله دی کې نور هم دا پاور شته دی نو دې نه پس به داسې کېږي دا بې نوره شي به دا به بلیک هول کې دا چې بلیک هول وایي کله ځان ته دا زمن کهکشان دا کائنات راکاږي وایي دا به واپس ذرې غونډه کې راغونډ شي څه به شي واپس به ذرې غونډه کې راغونډ شي نو دا نظریه د اسلام هم ده چې دا دنیا به ختمېږي اذا السماء شقت د اسمان اذا السماء فطرت او د نور آیاتونه مبارکه دي ګڼ آیاتونه دي مبارکه چې دا هر څه به ختمېږي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هر څه به ختمېږي مرسبت نوټ شانته کې ساينس هم دا نظریه چې دا بلیک هول کې څه کېږي دا به ختمېږي مرسبت نوټ ساينس انسان د صرف مادي ترقی ورکول شي لیکن د زړه سکون د ساينس سره نشته د هغه د لپاره په الله تعالی باندې ایمان راوړل شرط دی د انسان د خیر او شر د انسان د خیر او شر تمیز کول د دې خبرې گواهی ورکوي چې د انسان د ژوند مقصد معلوم دی چې هغه مرسبانو ساينس خو به تا ته مادي ترقی درکړي تا ته ښایسته ښایسته موټرې جوړې کړي تا ته خو اجازونه جوړ کړه د سهولت دپاره ګوره مخکې به چې څوک زموږ مشران چې اول د اوښانو سفر و بیا د اسونو په مزه مزه اوس څونه د سهولت سفرونه دي څونه د سهولت ژوند موږ تېرو مولوي صاحبانو خو سکون ورکولی شي د دې باوجود بیماریانې ډېرې دي مخکې داسې بیماریانې په خلکو کې وي څومره چې سهولتونه زیاتېږي هومره څه کېږي لیکن بیا دا خلک خودکشي نیولې کوي دا الحمدلله موږ مسلمانان خودکشي نه کوو موږ کې هغه بدبخته چې پیدا شي خودکشي پکې کوي هغوی چې دي بیا هغوی اجتماعي طور باندې خودکشي کوي نو تا ته ساینس صرف ترقي درکولی شي سکون نشي درکولی سکون به تعالی څه درکوي دا بل نه مذهب درکوي اسلام بل نه درکوي دغه شانته کې دا موږ چې ګوره د خیر او د شر دا تمیز موږ کولی شو که نه موږ د شر نه ځان بچ کوو که نه بچ کوو جنګ جګړې نه شر نه ځان بچ کوو که نه د خیر تمیز موږ کې شته که نه دا د دې خبرې کوي ده چې زما د ژوند څه مقصد معلوم دی دا خو نه ده که نه چې یاره زه د موټر په شانته کې بس ځم او نه د خپل مقصد نه خبرې م بس صرف ګرځه راګرځه یا د حیواناتو غونډه کې خپل خواهشات پوره کوه خرڅ کوه بس بابا وایي که نه وایي مرتبه به دې د مچ او د میږي شي وایي زړه په غوړو او غوښو مه تړه خمایه بس دا خو د حیواناتو کار دی چې بس دا خپل څه کوي خواهشات پوره کوي دا خو مچان کوي چې فرض مثال نو بیا په مچ او په انسان کې به څه فرق پیدا شو چې دا د خپل ژوند د مقصد نه وي خبر نو دا دویم سبب چې هغه څه مولوي صاحبانو د ساينس په وجه باندې د قوم ترقي وګوري دوی وایي چې مذهب وروسته پاتې کړو دا خبره د دوی غلطه ده دریم سبب مذهب عمل کولو ترقي والا
دریم سبب د الحاد هغه د مذهب نه بیداره کېدل دي. څوک چې د مذهب نه بیداره شي اکثر هغه خلک الحاد طرف ته ځي او د مذهب نه بیزاري دپاره ملحدین په مذهب خو اعتراض نه کوي، نو د علما کرامو پسې خبرې شروع کړي چې دوی دا کارونه کوي، دا کوي، دا سیاسي علما دي، دا دهشتګرد دي، دا تنګ ملسبانو درېمه وجه چې دا د مذهب بیزاري ده. مذهب بیزاري داسې ده چې په معاشره کې داسې فطري خورېږي ستا په معاشره کې روان دي. دا دوی خو په مذهب اعتراض نه کوي، علماو باندې کوي. نن سبا تاسو دا ټوله معاشره کې موجود دي، دا دهشتګرد دي، علما قدامت پسند دي، دا تنګ نظر دي. د مولا په سیاست کې څه کار دی؟ مولا د جماعت کې کینی دغه خبرې بدل نه کوي. نو ناواقفه خلک دوکه شي پدې کې او دوی د مذهب نه بیزاره شي او الحاد طرف ته ځي. تاسو بل دا بعضو زموږ د مناظرین چې کله اوري کمنټ به ګوري اکثر ته په کوي مړ خلک چرته ورسي تاسو سم پدې کې نه خته سي دي نه خلک بیزاره کیږي. بیزاره دا د دې او سازش په تور باندې دا سي کلیپونه کې چې هغه عوام چې کوم هغه نواقف خلک چې هغه متنفر شي د مذهب نه او درګه په دې مذهب باندې ځدار وسات دوی په خپل مولیان په جګړه دي زر سره په دې مذهب باندې عمل نه. نو بس هغه چې په نن سبا ورته سہولت چې کوم څړې دغری شي هغه د غرور بس د لاړ شي اپلای وکړي د دنیا لپاره لاړ شي بس ضرور کونسلګری د لاړ شي بس اسلام نه دی خو او ورته ولی بس را د دا دی بس مطلب مال بار وزره او ما بارو بس. زمونږ د علاقو اکثر د نیم ملحدین دي، دوی دا پروپاګاندا کوي د علما کرامو پس یو خاص کر میډیا د مذهبي طبقه خلاف د یورپ د پاره کار کوي. نو کوم ځای علما هم د علماو پس ګوره خبرې کیږي. نو د وخت هر مسلمان داسې موارد چې خپل مذهب او د شریعت دفاع وکړي په دلایل سره ورته وایي چې د مخکینی قومونو تاریخ وګوري چې څومره کامیاب تیر شوي دي څوک ناکام تیر شوي دي. قومونه چې ناکام تیر شوي دي هغوی اکثر د زمانې ترقی یافته وو، لکه د شعیب علیه السلام قوم په هغه کې ترقی والا او تجارت کاروبار کو دا شان د قوم سبا والا داسې نور قومونه چې کوم تیر شوي دي هغوی د مذهب په کامیابی په دنیا کې ګڼله. نو اصل وجه دا چې د دې خلاف په دلایلو سره خبره پکار ده چې کله انسان د مذهب نه څه کېږي ملسبانو بیزاره کېږي نو دا به څه کېږي الحاد طرف ته بیدازي. نو کله چې د علما کرامو پسې دغه شان د خبرې کېږي نو موږ له څه پکار دي بھائی چې د هغې دفاع وکړو. د هغې دفاع کول دا زموږ ذمہواری د ملسبانو. څلورم سبب د الحاد د شریعت او مذهب طریقه هغه د صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین را روان دي. ملسبانو څلورم وجه چې دا کنه دا فهم د سلف چې موږ یو کنه موږ په شریعت عمل کوو پس په فهم د سلف مطلب تفسیر هغه مقبول دی چې د تفسیر آیات تفسیر بلو کی حدیث مبارک یو کی صحابیو کی تابعین تبع تابعین پورې را روان شي. کچرته انسان د دې زمانه د مولیانو کتابونه ګوري د شلمه صدې یا د 20مه صدې د مولیانو کتابونه ګوري یا د دې فلسفو کتابونه ګوري اتوماتیکلی استشراق روس در روان دي په دې پورا بحث را روان دي. مستشرقینو په مسلمانانو کې داسې عالمان په پیسو اغستې دي علماء سوچ ورته وي هغه د یورپ د پاره کار کوي. د قران او د حدیث هغه تشریح بیانوي ورزبانو د قران او د حدیث هغه تشریح بیانوي کوم چې ورته یورپ ویلي کوم چې د یورپ خو نو بیا چې کله د دې خلکو دا کتابونه ته ګوري د دې جیدو چې کوم ځان له جید علما او علما هونه دي د دوی کتابونه انسان ګوري نو څه کیږي خلک د الحاد طرف ته ځي. شریعت په هم چې څنګه هغوی بیان کړی دی هغې نه خوا کېدل د الحاد سبب ګرځي. یو انسان د شلمې صدۍ د حضراتو لیکل شوي کتابونه ګوري چې اکثر د علم نه خالي دي، نو دې سره هم انسان په ذهن کې شکوک پیدا کېږي. د یاد ساتئ تفسیر د قرآن او فهم د دین هغه معتبر دی کوم چې د خیر القرون د زمانې وي. مستشرقینو زموږ په معاشره کې خپل تعلیم یافته کسان روزلي دي لکه غامیدي او داسې نور دي انجینر مرزا دی داسې نور مختلف نمونو سره دا کوم چې دا پروفیسران دي کوم چې منکرین حدیث دي دا ټول د یورپ د پاره کار کوي. ملزبانو کو دوی خپکیږي او خوشاليږي دوی کار کوي دوی د قران او د حدیث د اجماع امت د دین هټ کر روان دي. دوی د قران او د حدیث هغه تشریح بیانوي چې کوم د سلور وړي امامانو نه ثابت دوی بیا څه وایي اوسه پورې وایي دوی په شریعت نه پوهیږي. اوس زمونږ مجتهدین په شریعت نه پوهیدل او غامدي سه په شریعت پوهیږي ته به خان دي خدای پاک شکل دې د پیغمبر ودا ګیره سنت نه ده څه شه ده کارواز ده ګیره سنت نه ده. الله د محبوب حدیث ده خالف المشرکین اوفر اللحى وقف الشوارب لوحه ده کله ده لوحه صحیح ده کنه مولا شبانو اوس ته سوچو کده یو صحابي نه دانه ثابت موږ له یو روایت موجود ده چې څنګه صحابي کې راخلل ده موږ ته روایت موجود ده چې
کسرا چې کسان ورولېږل ګیرې خرلې و نبی علیه السلام چې ته مخ واړو چې تاسو خو د الله هغه دغه بدل کړی دی شکل هم بدل کړی چې کوم الله تاسو ته کوم دغه درکړی دی نو موږ سره خدا موجود دی دا پروفیسر صاحب غامدي صاحب ورو ناز ضرور او ځان نه مفکر اسلام جوړ کړی دی او ورو د اسلام غلطه تشریح کوي ولی شروع راوي هغه د پویدلو سپورې په دین باندې د مذهب تشریح د خپل خوښه مطابق وي دیو چې کوم تفسیر بیان کوي هغه تفسیر د خلقونو زمانه نه خلاف دی داسې کتابونه مطالعه کول هم د الهاد زمانه دا به ګوره هم سببونه دي ګوره چې د دې خلکو کتابونه مطالعه کول موږ له پکار دي چې بسوکو موږ په دې جدید انداز موږ په لبانه کار وکړو یار چې موږ کار وکړو موږ مغه زړه فلسفه کې روان یو او دا امت موږ نه دی خو دا خلک بوزي دا چا چې مول ده یوازې خدا نه چې موږ په دې مسلو کې خدای یو دې مسلو ته توجه نه ورکو ستال په معاشره کې خباثت ور ډېر دي نن سبا وخت د مولا خبره دونه سونه نه ورسونه چې د دې خلکو خبره خلک کوي دا یاد ساتي مولوی صاحب دا ضروري ده سبب د الحاد د مذهب تعلیمات او مروجه عقلي پیمانه باندې ناب کول سره راځي نوٹ د هر زمانه د عقل څخه پیمانه وي یو وخت کې د یونان فلسفه او منطق مولوی صاحبانو او د نن زمانه عقلي پیمانه ساينس ده او که 2-3 صدۍ مخکې لاړ شي د ماډرنیزم فلسفه دا د ماډرنیزم فلسفه کله پیدا شوله مولوی صاحب وایي شابه ولا سم صدۍ کې مولوی صاحبانو کنه کله چې د هیومنیزم څو شو ابتدا وشوله کله چې د سن آزاد شو مولوی صاحبانو د مذهب نه آزاد شو مولوی صاحبانو مارټن لوتر چې پکې تحریک شروع کو د څه تحریک شروع کړو د مذهب اسلام په نوم باندې مذهب ازادي مطلب هر سړی ته د بایبل د تشریح حق حاصل دی نو دا د ماډرنیزم فلسفه پکې راوځي چې بھائی د ویل چې جدید انسان په ولسمه صدۍ کې پیدا شو چې د پته ولګید چې زه خود مختار یم مخکې انسان چې وو د سو د یوې نظریې خاوندو د یو فلسفې خاوندو ما فوق الفطرت د خدای وجود به منلو اوس کو انسان آزاد دی اوس د چا منلو ضرورت نشته کله چې عقلي علوم به شرعي علوم تجربه کوي نو دا خبره صحیح نه ده ځکه عقلي علوم د انسان د عقل نه پیدا شوي دي د عقل تجربې نه پیدا شوي دي او شرعي علوم د اسمان نه د وحي په ذریعه نازل شوي دي دیو کې اکثر فلسفه او ساينسدانان ملحدین دي د الله تعالی د وجود نه انکار کوي د دیو چې کوم کتابونه لیکلي دي ظاهر خبر ده په دې کې به د مذهب خلاف خبري وي نو دا خو صحیح نه ده چې یو انسان د مذهب نه بیزاره دی او دا څه اصول جوړ کړي او موږ یې قبول کړو او په مذهب یې تجربه کړو ځکه دا خو مذهب نه مني پولیسانو دوی وی کله چې موږ په عقلي تور باندې د دې یو پروفیسر لیکي ما دا حواله مله ذکر کړو ځکه نه هغه پروفیسر د مونږ ډېر سخت دي د انګريزانو ځکه نه موږ وی کله منګل اله وی منګه سوګلو کامیاب شو ترقی وکړل چې کله وی منګه په عقلي پیمانه باندې سوګلې فیصله شروع کړې د بایبل نه هټ کر کله چې د بایبل نه هټ کر وی منګ فیصله شروع کړې په عقل باندې عقل انساني باندې منګه ترقی وکړه ټیک دا خبره خو سره موږ منو خو تاسو بایبل خود ساخته دي تاسو بایبل خود ساخته دي نو خامخا لیکن زمونږ اسلام الحمدلله مکمل دین دی تر قیامت چې سونه مسلې ثابتې کی څنګه ثابتې حدیث به مخکې ذکر کړی وي د قران آیات به مخکې ذکر کړی موږ دا وایو چې قران د ساينس کتاب نه دی د الله د احکاماتو کتاب دی خو بیا هم پکې الحمدلله د ساينس یو نظریه هم د قران نه خلاف نشي ثابتېدل شپږم سبب د الحاد په ترقی پذیر ممالک کې اکثر د مسلمانانو پنځم وجه شوا یو منټ صبر وکړه مولوی صاحبانو پنځم وجه شوا دا د پدې زمانہ کې څه شي دا یو وخت د منطق فلسفه و د یونان زمونږ علماء کرام دغه کې مقابله ورسره وکړه او هغه له څو وکړو د اسلام عقاید او بیان کو وضاحت ورته وکړو دا شان د نن زمانه عقل پیمانه څه شي دا ساينس مطلب مدار دې خبره د ساينس نو وسنه تاسو واقف واسطه ساينس مولوی صاحبانو چې دا تاسو سناسه ابلو زموږ په دې وضاحت کړو تاسو د سیارو د گردش په اړه کې سره سم غټه غټه خبرې په بیگ بینګ په اړه کې ارتقا په اړه کې دا غټه غټه خبرې دا یاد کړئ مولوی صاحبانو دا تاسو ته یاد وي نو د دې فلسفې په بنیاد باندې خلک دغریت ته دي کله چې تور دا فلسفه چیرې د ساينس دا فلسفه دا غوي سره چیرې هغه به تاسو نشي دغریت کېدل هغه به مطمئن کیږي رقم سبب د الحاد په ترقی پذیر ممالک کې اکثر د مسلمانانو ملکونو کې د سماجی او معاشي او معاشرتي مسایلو کې مشکلواله موجود دي زموږ چې کوم معاشره ده کدا موږ د مغرب سره تجربه کړو دا په موجوده زمانه کې الټه کیږي مولوی صاحبانو بعض وجوهات سره یورپ زمنګ نه په ترقی کې مولوی صاحبانو مخکې ده د هغوی په وجه اکثر انسان چې کله سوچ کوي چې د مسلمان کېدو په وجه داسې کېږي نو هغه به ملحد شي حالکه د اسلام د تعلیماتو نه خلاف ده خبره زمنګ د کاروبار او تجارت د ټولو د کامیابی طریقې هغه د یورپ زمنګ نه زده کړي مولوی صاحبانو یورپ چې کله چې دوی نه خواندو په تکلیف کې چې څومره د جهالت په تیارو کې پراته دوی خو د مسلمانانو په اصول باندې ژوند تیر کړو
ته مسلمانانو زمونږه هلته اسلام نشته خو د اسلام اصول موجود دي ته کاروبار ته ورشه دوکه پکې نشته یو ډاکټر چې هغه سره سند نه موجود MBBS ډاکټر نه دلته کلینیک نشي کولاولی دا چې د یو اودي اهل نه وي که نه هغه نشي کولی هلته چې د اسلام څومره دغه دي اصول دي په هغه باندې څه کوي هغه ژوند تېروي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله هر چا دپاره تنخواګانې مقرر کړلې دي ماشومانانو له مقرر کړلې اول دا وضاحت وکړو چې بھئی یو ماشوم پیدا شي او کله دا د 2 کالو شي مور دغه نه د تین اخوا کې نو بیا دا څه کوي بیا دا دله به تنخوا ملاویږي او واقعا مشهوره ده تاسو به مې اورېدلې وي هغه یو زنانه د شپږو میاشتو یا د کالو چې ماشوم د تین هغه به جړل د شپې چې ده ورته اواز وکړو عمر رضی الله تعالی عنه غږ کو یو ماشوم به جړل بار بار به جړل نو ده اواز وکړو چې دا ماشوم غلی کوي او ورته ویل زه سړی خپل کار کوه عمر رضی الله تعالی عنه چې کله کوم ماشوم د پیو نه مور اخوا کړي د وخت پوره شي نو بیا به زه تنخوا ورکوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سوچو چې هغه دا ولر ډېر ماشومانو سره دا مې دا کار کوي غریبي وکړه بس دې ورته ول ته اوس ماشوم ته په ورکو سار راشه حکم یو چې ماشوم پیدا شي ته به تنخوا ملوي نن یورپ کې ورشه ماشوم پیدا شي نه تنخوا ورته ملوي هغه دغه اخراجات پوره کیږي هغه چې څومره د اسلام اصول ټول په عمل کوي هغه زمون په اصول باندې څو کړه وای عمل کوم منګه دا وای غلا په من کې موجود ده دوکا په من کې موجود ده ملاوت په من کې موجود ده ازه اکثر شاګردانو سره غپ لګوم په خواني خلک خو د کوی کې به ساده او با جوړي ما اوس پکې کیمیکل چې صرف پکې چې ما چې کله اوس کو خېټه کې ځګونه جوړ شي نو دومره هغه منګه موجود ده دا ټول منګ دا خلکو خبره منو دا غوي په اصول باندې منګ ژوند تیرو نو رښتیا چې کله منګ دا ژوند تیرو هغه شان په د اصول د کامیابی په اصول باندې عمل کوو الټا شو خبره کوي نو هغه ترقی ته لاړم چې خلک وګور چې لکه هغه منګ نه مخ کې دا ویل لري اسلام اور بس هغه ته وایي اسلام من دی خو بس مال وي زرا ما قبول کړو بزر زر داخلي کې مو صحیح کیږي نو دا په یو سبب دی هغه زمون په دین عمل خو نه کوي لیکن زمون د دین په اصول باندې عمل کوي ځکه بعض وخت کې انسان د اسلام د قصور وګڼي او دا ملحد شي نو په دې کې د اسلام څخه قصور دی وم څو دی سبانو دې کې ګوره د مذهب قصور نشته ری مذهب کو ته ویل دروغ بنوي من غش بلې من غشنا بلې زمنا چا چې زما امت ته سوکړه دوکا ورکړه دا زمنګ نه دی نبی له سلام سوې چې څوک ذخیره اندازي کې هغه برکه سو ایجاد دي التاجر الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین التاجر بل حدیث دی چې فاسق دا کم غلط دغه چې وی یاد هم د ذهن کې حدیث یو علماء یو دا بل حدیث چې کنه بعض د تاجرانو حشر په دغه سره کېږي د غلط خلکو فاسقانو او فجار سره به کېږي الا من اتقى وبر وصدق دا حدیث مبارک الفاظ دغه شان درکې نو دا خو بیان کړی چې باید تجارت بسنګ کې د کامیابی اصول بیان کړی چې اوس موږ په عمل نه کوو هغه په عمل کې وم سبب د الحاد یو سبب دا هم دی چې انسان د عقلي علوم سره مل لري مذهب درته ویل چې هر څه شریعت باندې عمل وکړه د کامیابی لارې له خودلې عمل په لکه نو دې کې د مذهب قصور نشته وم سبب د الحاد یو سبب دا هم دی چې انسان د عقلي علوم سره مل لري او تعلق مع الله د لپاره د خپل روح د سکون د لپاره چا سره روحاني تعلق نه ساتي ځکه چې د انسان په جسم کې زړه دی روح دی او عقل دی دا په دنیوي علوم کې مصروف وي او چې د زړونو نه غافل شي بیا انسان د هغه طرف روان شي کله چې تعلق د نیکانو خلکو سره بیا نو هغه ستاسو زړه قلبي او روحاني تربیت کوي لکه شریعت د صبر ماده پیدا کوي صالح ترا صالح کړه صحبت صالح ترا صالح کړه د نیکانو مجلس ته چې کینه کې خبره ده ستاسو تربیت کیږي تب الله سره مینه پیدا کیږي لکه شریعت د صبر ماده پیدا کوي د شکر ماده پیدا کوي شریعت وايي حاصل لري کړی شریعت وايي چې زموږ نظر په آخرت باندې وي شریعت وايي چې څنګه د جسم خیال ساتي د خوراک کار په ذریعہ داسې به د روح هم خیال ساتي مسلمان چې کله عبادت کوي مولوی زبانو د شریعت د اصول خیال ساتي نو د مذهب سره سکیږي مینه پیدا کیږي او د مذهب سره قریب کیږي یو وجدا هم د چې منګه څوګو د نسل قلبي او روحاني تربیت کو مولوی زبانو علماء کرام په مجلس د انسان روحاني تربیت کیږي انسان په انفرادي ژوند کې انسان په انفرادي ژوند کې مولوی زبانو په دغه څه تقوا عفت پاک دامنی حیا خوش مزاجی شجاعت عدل او انصاف قناعت استقامت تواضع انکساری سخاوت صبر شکر علم بردباری علم نرخوی توکل رشتیا ویل اخلاص نیت توبه زهد او استغنا رضا بالقضاء او دا شانت عشق الہی عشق رسول عقل حلال دانه کوئی نه په انسان کې څه کوي پیدا کیږي د دې پر رحمت سره به ټول معاشرتي انسان کیږي کله چې انسان تعلق د الله سره د مال د نیکانو خلکو سره نو پته کې چې دا خو نه پیدا شي
مستری خیال دی معاشره ته به نقصان ورسېږي معاشره به ترقي کوي او که نه کوي نو دا مولوي صاحبانو او اسلام د اجتماعي ژوند تېرولو وضاحت کړی دی دا مو یوه دا برسو دا نیمه کې پاتې کېږي دا به نه کېږي اسلام په اجتماعي ژوند کې ورشه چا کار کې پاسې کې موږ سبق پوره کوو په اجتماعي ژوند کې به نکاح پکې حلال زنا به نه کې دغه شان ته کې طلاق دی زراعت دی اجاره ده دغه شان ته کې امانت دی قرض ورکول وراثت دی وصیت دی هدیه تحفه تحائف رهن شرکت مضاربت تجارت وکالت کفالت صلح د حق شبهه شو مال وقف او داسې نور احکامات بیان شوي دي مولوي صاحبانو چې دا ټول کارونه په انصاف سره کوي چې د بل انسان حق به نه خوري ظلم به نه کوي نو تاسو اوس په خپل انصاف وکړئ چې د اسلام په شان حق او رښتیا دین کوم ځای کې دی الله داسې دین موږ سره موجود دی مولوي صاحبانو او داسې دین نه چې موږ نه یو خبر خو خامخا به الحاد طرف ته اتم سبب د الحاد انسان سره بعضې وخت داسې انفرادي حوادث راشي چې د ژوند نه مایوسه شي یا اجتماعي طور ورځ په ورځ کمزوري وي نو کله چې دا وویني نو دوی په شک کې وشي چې دا خرابیانې ولې دي نو دوی د مذهب نه بیزاره شي نو دوی کې د مذهب څه ګناه ده مذهب موږ ته د کامیابۍ اصول ښودلي دي چې معاشره کې په هغې عمل نه کوي نو بیا په دې کې د مذهب څه ګناه ده زموږ د علاقو اکثر نفسیاتي ملحدین دي سود د دنیا لالچ وکړي مولوي صاحبانو دا یو ملحد دی حارث سلطان په نوم ډېر مشهور دی تاسو سرچ کړئ دا ټول بکواسات کې د یو کتاب لیکلی دی مذهب جواب کوم ټول بکواسات دي پکې ما دا زه مذهب ول نه پرېږدم مې مذهب کیوں نه جوړتا دا هغې نقل یې کړی دی و چې دا کائنات خود به خود نشي پیدا کېدی نو دا خدای څنګه خود به خود پیدا شوی دی نو ما درته وته جاهل بچي ته څه ګوره پیدا کېدل د مخلوق کېږي که د خالق کېږي چې ته چې وایي دا خدای چا پیدا کړی نو خو به خدای پاتې نه شو ته خو د فلسفې او د اصولو نه خبر نو دا د دنیا په وجه او دا په هر یو خپل بیان کې څه وایي زه د اسلام خلاف زه ډېر غټ کار کوم وایي ماله فنډ پکار دی ډونیشن څه ورته وایي دی ورته وایي ماله چاندا راولېږئ بینک نمبر هم درله درکړي دا د دنیا پیسو دپاره داسې پاک دین باندې عمل کوي لکه حارث الله ملحد چې دا به هر یو بیان کې وایي چې ما د چانده وکړی زه د اسلام خلاف کار کوم او څوک د معاشي د کمزورۍ نه ملحد شي نو اکثر د مسایلو د وجې نه هم الحاد پیدا کېږي او دوی چې اعتراض کوي نو هم دغه خبرې کوي چې اسلام حق دین دی نو ولې ترقي نه کوي څنګه چې یورپ کې ترقي کړې دوی به دا اعتراض کوي چې وره موږ څومره وروسته باندې موږ ورته وایو چې بھائی موږ د اسلام د اصولو نه څه وکړو هټ کر رواني وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ہوار ہوئے تارک موږ قرآن پرېښی دی موږ د 5% خلک ستا مونځ نه کوي هغه وخت چې موږ 100% به زما مونځ به کولو صرف د جمعې په ورځ باندې چې موږ مونځ کوو موږ د شریعت احکامات تاسو وګورئ د شریعت مطابق ژوند تېرونکي ډېر دي او که د غیر شریعت مطابق نو چې کله ته اټومیټیکلی د قرآن په اصولو باندې عمل نه کوې د قرآن اصول چې ستا په عدالت کې پروت نه وي ته به کامیابي وشي ستا په معاشره کې سود روان دی ستا په معاشره کې رشوت روان دی ستا په معاشره کې ظلم روان دی ستا سرمایه‌داره نظام د په ټوله دنیا باندې مسلط کړی دی مولوي صاحبانو دا یورپ مسلط کړی دی غریب روز په ورځ غریب کېږي مالدار روز په ورځ مالداره کېږي نو چې دا ظلمونه روان وي نو انسان به څه ترقي وکړي نو دا یو څو وجې مولوي صاحبانو موږ بیان کړی دی د الحاد د پیدا کېدو مولوي صاحبانو دا اسبابو دا تقریبا اته موږ بیان کړي سبا به انشاءالله وایو د مغربي فکر او فلسفې مقاصد به انشاءالله سبا پیژنو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين